ګرانو مینوالو، زه وخت په وخت تاسو د سوکنو د ګلدستې بیل بیل ګلو سره ملاومه، خو نن ما سره د سوکنو د ګلدستې کم ګل چې دی هغه لږ غوندې مړاوي شوی دی. دا ګل په دې کچه کور کې اوسېږي، د سوکنو خو نه دي، خو د سوکنو په حدودو کې دی اوسېږي، سوکنو کې اوسېږي، او دا په موږ باندې فرض دی چې موږ دی سره مالی امداد وکړو. دا خاندان دا شهریار اور فواد ایډوکیټ کور بالکل مخامخ په کوارټرو کې د رستو شلو کالو راسې دلته کې اوسېږي. دا بچې په اتم کې په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول چمکنو کې سبق وایي. دنه به مونږ بچې ستا نوم څه دی؟ زیشان. او عمر دې څومره تقریبا؟ 16 سال عمر دی. ته په دې سوکنو سکول کې سبق وایي؟ د دې بیمارۍ د وجې نه خو ته سکول ته هم نشې تللی؟ نه. سکول ته نه ځې؟ نه. د دې ماشوم پلار تر سره به مونږ خبره کوو چې دې ماشوم ته څه بیماري ده او دی ته د څه امداد ضرورت دی. لاله دا راته ووایي چې دې ماشوم ته څه بیماري ده او دا د کم وخت نه ده؟ دا جی تقریبا یو میاشت وشوه، 2 میاشتې وشوې جی چې د دلته د الماس دکان سره جی درس خوړلی و په سایکل باندې، او بیا د وروڼو مې بوتلې ډاکټرانو له، زه ته خدای شته هېڅ نه م نو خبر، او هر څه چې دوی کړي دي به دوی به ته په خپله ووایي. بای دا راته ووایي چې دا دلته دا کم وخت نه دا بیماري ده او څه بیماري ده او د کم ټایم نه ده؟ د خو جی یو میاشت د موږ ته غږ نه کوو، او پس ته میاشت نه چې د کم ټایم پته ولګېده د ده باندې درد ده، ته ما بوت هسپتال ته. ډاکټر موږ ته وویلو چې دته لکه د وینې کمې دی، چې وینې به ته ما کم ټایم 6 ډراپونه وخېجولو. هغه موږ ته وویل د یو ټیسټ ولیکو چې هغه ټیسټ موږ له واپس راغی، هغه موږ ته وویل چې لکه د وینې کینسر دی. دا ټیسټ کوم ځای کې کړی و؟ کوم ځای ته لېږلی و؟ دا شوکت خانم ته م کړو. دا پېښور که؟ پېښور شوکت خانم نه م کړو. او بیا هلته موږ یوړو، هغه موږ ته وویل چې بالکل د ده دا بیماري شته او په دې باندې دومره خرچه راځي. په دې باندې څومره ستاسو ته څه ویلي دي؟ لکه موږ ته خو یې وي چې په موجوده وخت کې چې تاسو کم از کم تاسو سره 5 لاک روپۍ وي. او دا راته ووایي چې دې تاسو د شوکت خانم هسپتال کې دی خولی دی، نور څه ته ایرنم شو یا سرکاري صبر سرکاري بل یو عبد جمیل یو ډاکټر دی، هغه ته په پرایویټ دغه مونږ خولی و، ځکه چې په ده به راته درد او د هغې نه علاوه مونږ ته 15 ورځې ټایم راکړو. په 15 ورځو ته مونږ دته صبر نه شو کولی ځکه چې تکلیف و. بیا مونږ هغه ته په دغه به پرایویټ باندې وښو، هغه مونږ ته ویل چې دا علامات دی 15 هفتې خو به دې راولې. ټیک شو، 15 هفتو نه پس به بیا د حق علاج شروع کېږي 2.5 کاله. دته اوس فی الحال څه ټریټمنټ څه علاج کېږي د ده لګیا دی؟ لکه اوس خو وي چې د ده دا پړپوس او تریخې پړسېدلې دی، د ده چې دا جراثیم د دې نه نی لرې شوي د ده هغه علاج نه کېږي، چې د ده دا ختم شي نه هغه علاج به د ده چالو کېږي. هغې ته موږ ته 2 دوستنې د ورځې لیکي په 2400 روپۍ دوستنې. د دې ماشوم چې کوم دی نو د ده د کینسر، خو لکه د دې نه موږ دا خبره لکه پټه کړې ده. زه دته کله یو بیماري یادوم او کله بله، لکه معمولی بیماری ورته یادوم، خو مسله د کینسر. لاله دا راته ووایي چې تاسو تر دې ماشوم چې دی تاسو علاج کوئ، نو تاسو ته څه ټریټمنټ خولی، څه علاج یې ورته خولی دی او څه وایي؟ موږ ته یې ووایي چې لکه د ده کوم دلته کومه وړه بیماري وه، خو موږ دلته د علاج وکړو، لکه هغه خو راغونډ شو، تاسو باقي زموږ د دې وس نه بار تاسو شوکت خانم ته دغه وکړئ. ټیک شو جي. موږ هلته کې لاړو، هغوی موږ ته ووایي چې تاسو پارمبی وکړئ. پارمبی چې ما کوم ټایم وکړله او هلته لاړو، نو هغه موږ ته ووایي چې تاسو به دا 55,000 روپۍ د ده لپاره داخله وی.
کو چېرې د ده دا بیماري ثابته شوه خو ټیک ته او که نه ثابته نه شوله نو د تاسو دا 55,000 روپۍ به لکه تلي وي که نه په دغه او که نه ثابته شوه نو د ده علاج به کېږي خو د ټیسټونو پیسې به ستاسو خرچه ده بار به کوئ ټیک شو بیا موږ لکه دا ټیسټ هم وکړو او دا ستنې یې موږ ته په دې اسپتال کې لیکلې وې دا ستنې یې موږ ته په دې اسپتال کې لیکلې وې دا به ما په 2700 روپۍ باندې 2 ستنې هر ماښام راوړئ تقریبا 18-19 ستنې ما دا راوړي دي او دا راته ووایه چې په دې بیمارۍ دوران کې تاسو خوشه هغه تا خو ډېر پیسې لګېدلې به دي تقریبا اوسه پورې څومره پیسې ولګېدې یاره جي تقریبا زه چې په لومبۍ ورځ باندې دغه کېدم که نه ما سره تقریبا 72,000 روپۍ وې اوس چې موږ دوباره واپس راتلو نو 17,000 روپۍ وې را سره نو دې کې د څه چې امداد کړی که نه صرف تاسو دی نه چا هم نه یې کړی تاسو په دې سلسله کې چا سره رابطه کړې ده او چمکني تنظیم سره دغه کړې رابطه کړې وه هغې موږ له لکه د خوراک څښاک بندوبست کړی دی هغه خو یې موږ له سره امداد کړی دی او ویې چې نور به درسره موږ کوشش کوو که نه پوره لاس په تاسو سره کوو موږ مینهوالو د دې ماشوم امداد کول په موږ باندې فرض دی دا ماشوم ګل د سوکنو د ګلدستې دا ګل چې کوم د مړاوې کېدو طرف ته روان دی زمونږ د 1 روپۍ امداد سره د دې کور دا ګل دوباره تازه کېدی شي زما وروڼو ستاسو د 1 روپۍ امداد د دې خلکو سره ډېر لویه ښېګړه ده او زه د چمکني ټي وي طرفه خپل مینهوالو ته دا ریکویسټ کوم چې په دې ورکړی شوي نمبر باندې دی سره رابطه وکړئ یا د تنظیم چمکني سره رابطه وکړئ او د دې کور د بچي سره امداد وکړئ چې د علاج وکړی شي ډېره مهرباني د الله په امان